بسم الله الرحمن الرحیم د مریم نواز چې پرون په سرګوده کې کم بیان کړی دی او هغوی چې کم تقریر کړی دی په تقریر کې هغوی چې کم اوس دوه چیف جسټس چې هغه اوس په دې وخت کې په خپل سیټونو باندې موجود دي د هغې خلاف چې کومه خبره کړې ده دا اوسني زمونږ چې سونم اخباري کسان دي او سونم زمونږ اینکرز دي یا د میډیا سره تعلق لرونکي څونه کسان دي هغوی وایي چې دا دی په خپله په مسلم لیګ نون باندې یو خودکش حمله وکړله او په خپل حکومت باندې یو خودکش حمله وکړله د هغې وجه دا ده چې عمران خان په یو ورکوټي شانتې خبره باندې چې هم تمہارے ساتھ دیکھیں صرف دغه الفاظ استعمال کړي وو د هغه جوډیشري په باره کې او د هغه جج خلاف دا خبره هغه استعمال کړې وه او په هغې باندې د دهشتګردۍ مقدمه شوې وه په هغې باندې اف آی آر د دهشتګردۍ شوي وه او د قانون د ماتېدو دا ټولې خبرې شوې وي اوس په دې وخت کې که مریم نواز دا بیان ورکړی دی نو د مریم نواز د دې بیان په تناظر کې به اوس په دې باندې اف آی آر کیږي که نه به کیږي بیګا د شپې لطیف کوسا چې سابق گورنر دی او د پیپل پارټۍ سره تعلق ساتونکي دی هغوی هم په دې باندې دا خبره وکړه چې د عمران خان بیان د دې نه ډېر کمزوری دی او د دې دا بیان ډېر سخت دی ځکه چې وی دوی ډایرکټ د هغوی نومونه واغستل او د دوی تصویرانې وي په هغه جلسه کې یا په هغه ورکرز کنونشن کې چې دی هغې کې پلی کړل او هغې دپاره چې کوم په سرګوده کې کوم هغه ځای ارسټ هاوس چې کوم خالي شوی و په هغې خو الریډي تنازع روانه وه چې هغې دپاره چې کوم ایلیډیانې راغستې شوې وي هغې وي تقریبا 12 लाख روپو د هغې پیمنټ شوی دی یو طرف ته خو د شهباز حکومت چې کوم دی هغه د کفایت شعرۍ خبره کوي او دویم طرف ته چې دی د مریم نواز ته د وزیر اعظم غونډه کې پروتوکول حاصل دی او 12 लाख روپۍ صرف د هغې د یو جلسې دپاره د ایلیډي واغستلی شو او په هغې باندې دقه تصویران وښودلی شو په هغې کې دا 2 ججان هم دي او 2 سابقه ججان یو فیض حمید هم پکې شامل و دغه څو کسان چې کوم په دې تصویرانو کې رالل دا ګڼلی کېږي داسې چې دا په دې خپل حکومت باندې د خپل تره په حکومت باندې په پی ډي ایم په حکومت باندې د مریم نواز یو خودکش حمله ده او دا د دې دپاره به ډېر د نقصان او دغه ثابتېږي منصوبه ثابتېږي هغې وجه دا ده چې دوی هم په دې تناظر کې هم په دې ګراونډز باندې هم دې بنیاد باندې په عمران خان باندې چې کوم مقدمات کړي دي یا په اعظم سواتی باندې کړي دي یا په شهباز ګل باندې چې کوم مقدمات شوي یا په فواد چودھری باندې چې کوم مقدمات شوي دي اوس هم دقه شان بیان چې کله مریم نواز ورکو اوس په کتل کېږي چې یاره دا حکومت یا جوډیشري دا اوس په دې باندې اکشن اخیستل کېږي او که نه را روان وخت کې به بیا په دې باندې مونږ ته اندازه لګي چې دا حکومت اوس کم طرف ته ځي او آیا اوس دا تره چې کوم دا د خپلې رویرې خلاف په هغه اقدام اخلي چې کوم د عمران خان خلاف هغوی دا اقدامات اخیستي وو خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان